جی ناظرین سلام علیکم. یو بل داسې خبر دی چې یاره ډیر زیات زړه دردونکی دی او هغه دا دی چې یو بله کشتۍ سپین کې هغه ډوبه شوې ده چې په هغې کې تقریبا ټول شپږ اتیا کسانو 50 پکې چې کوم دی ډوب شوي دي په اوبو کې او بدقسمتي دا ده چې په دې کې شپږ شپېته چې کوم دی هغه پاکستانیانو او په هغې کې تر اوسه پورې چې کوم خبر دی چې کوم 50 ډوب شوي دي نو په هغې کې 40 پاکستاني دي. ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. دا موږ وکتل چې په دې تېرو څو میاشتو کې دا 43مه واقعه ده. دلته کې مونږ دا خبرونه اورو چې اف ای ای والا لګیا دي چاپې وخي ځای په ځای باندې زیاتره په دې کې زموږ پنجاب چې دی د هغه سایډ نه ډېر خلک دغه کېږي نو هغې چاپې وخي خو د دې کې چې اوس نوې کوم رپورټس راغلی خپله اف ای ای والا پکې انوالو یعنې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسي چې ده او ریپورټس مطابق چې کوم دي تقریبا په دې کې دننه د 215 پورې کسان چې دي هغوی آیډنټیفای شوي دي هغوی د نوکرونه میستي دي. خو دا یو ډېره بده پیښه ده. ما خیال دا دی چې یاره حکومت له په دې باندې یو داسې ګام اخیستل پکار دي ځکه چې په دې کې دا د ډېر وخت نه روان دی او مونږ چې خلکو سره خبرې کړې نو هغوی وایي چې یاره په دې کې هارډلي 2% چې کوم دی هغه اکسیډنټ کېږي دا کم 100% چې کوم دی دا کامیابیږي. د دې مطلب دا دی چې خلکو ته اوس هم داسې قسمه دغه ورکړل کېږي چې یاره هغوی انکریج کېږي چې یاره دا خو دا چې هلته کې دی نو دا سختې پکې وي. نو زه دا یم چې ډېر خطرناک خبر دی او ډېر زړه راښکونکی خبر دی. الله دې خیر کړي او دا د پاکستان دپاره د بدنامۍ خبره ده او ما په خیال زمونږ چې کوم انساني دغه دی د هغې هم دا ښیي چې یاره څومره دلته کې حالات خراب دي او خلک خپل ژوند په خطر کې اچي او بهر ملکونو ته ځي.